السلام علیکم ملګرو. په دې سایټ باندې چې څنګه تاسو ته ښکاري وي د علي شاه پلار په پېښور ګوډکرۍ علاقه کې چا ویشته، نو الله پاک دې وبخښي چې او په سوشل میډیا باندې دا خبرونه چلیږي. او بله خبره مې دا کوله چې د سوشل میډیا نه خلکو مړه سم مردارۍ احساس کړی په ایمان. ته به وایې چې د سره مې د فیسبوک کتل یا نه، دا اوس څه دي په کومنټ باندې کنځل، داسې د یو بل د پیجونو مشهورتیا لپاره په یو بل پسې کنځلې کوي، د یو بل خور مور کنځي. بله ورځ تاسو وکاته که نه سید ولی شاه دی او زیشان دی، نو دغه ژوند دی ښه. چا پسې کنځلې مه کوئ، د ځان دپاره د بل بېعزتي مه کوئ. د چا څه غلطیانې وکړه چې یو نیم فوټ ږیره وخروله او بیا چې کوم دی ته دغسې ازاد ګرځې او یو بل پسې په فیسبوک باندې کنځلې کوې، نو هلکه دا خو ټول خلک دغسې نه وي. یا به پکې یو لیونی وبدولي یا به چې کوم دی هغه برداشت نشي کولی. نو سوشل میډیا چې څوک هم استعمالوي نو ډېر زیات خیال پکار دی. او بل زه د کومنټونو والو ته وایم تاسو چې چا پسې په کومنټ کې کنځل کوئ نو بیا د بل کنځل هم برداشت کوئ. د چا ټیک د غلط سړی او ګناهګار خو بس د الله ګناهګار و که نه، داسې هم نه چې تاسو پرې د پاسه قتل کو ځکه کنځلې او هغه هر څه خو یو طرف ته که د الله بنده وي. یو مومن چې څوک قتل کړي نو هغه داسې ده لکه د ټول انسانیت قتل چې وکړي. نو هر سړي سره به الله پاک خپل حساب کتاب کوي.